ته که کتابو ته لاړ شي که نه دې حوالې سره ډېر زیات حکایات موجود دي د پیغمبر نه ونیسه ائمه اطهار نه ونیسه علماو سیرته پورې مطلب دې کې کیسې حکایات شته دي څه هغوی څنګه حرامو نه مطلب ځان ساتلی دی او ځان یې ورنه باج کړی دی. مثلا زه خپله یو مثال درکم، پیغمبر حوالې سره دا حکایت موجود دی څه پیغمبر اکرم 7 کالو و یو پیر یهودیانو خپل منځو کې دا تاړه باسه وکړله څه مو کسو څه دا پیغمبر دی که نه دی ویلي څه کتابو کې مو پړو کړي دي څه کوم پیغمبر وي هغه حرام نه خوري. هغوی یوه چرګه پټه کړې وه دزدي مال و هغه یې تیاره کړله نو هغه یې پیغمبر ته ور واستوله څه دا پیغمبر وخوري. کله نورو کسانو خوړله نو پیغمبر ته نه ورسته شو پوښتنې ورنه وکړه ویلې نه خوري هغه ورته وایي څه نه زه دا ځکه نه خورم څه دا ماته پته دی څه دا حرام دی او خدای زه حرامو نه ساتلی یم زه حرامو ته نه ورنږدې کېږم. همدې شان سره پیغمبر اکرم یو بلې واقعې کې شودې وې یوې ښځې ورته رستولې وې پیغمبر هغه شودې واپس کړې وې هغه ښځه ورنه خفه شي وه پیغمبر ورته جمله داسې ادا کړله بذلک امرت الرسول ان لا تأکل الا طیبا ولا تعمل الا صالحا. پیغمبر ورته وایي څه ټولو انبیاو ته رسولانو ته حکم شوی دی څه هغه پاکه پاکیزه مړۍ وخوري او عمل ونه کړي مګر صالح عمل وکړي که نه. مقصد دا څه که ته ایمو پیغمبر ته سترګې وړې هغه سیرات کې دا ډېره برجسته نکته دی چې پیغمبر خپلې زندګۍ کې یوه لقمه حرام ویلې نه وي هغه نه ځان ساتلی دی. ان سره څومره څه ایمو امامان دي هغوی باقاعده ته نه ځان ساتلی دی. دې ځایل کې به زه تاسو خدمت کې یوه نکته داسې عرض کړم چې یوه ورځې امام باقر علیه الصلاة والسلام څه کله د منصور دونیکي څه هغه د بني عباسو خلفاو نه دویم خلیفه و هغه قید کې و محبوس و امام ډېره کمه مړۍ خوړله کوشش به کول مړۍ نه مې ځان ساتلو. یوه ورځې یوې مؤمنې ښځې ورته 2 نغن رسولي مولا ته پنځم امام ته نو مولا ته کله هغه نغن میلاو شو مولا دوباره واپس کړل هغه یې نه وخوړه حالانکې هغه ښځه مؤمنه وه صالحه ښځه وه هغه خفه شوله مولا نه یې پوښتنه وکړه څه ایمو نغن د ویلې نه وخوړه. امام د ورته وایي څه ګرچې تا کوم نغن و هغه حلال وله و خو مسله دا وه چې کوم لوښي کې کوم شي کې مو ته راغلي و هغه لوښی هغه ظرف یا مو ته شکور نه ویو هغه حرام وله و ځکه مو نه وخوړلو. ټیک شو یعنې دې حده پورې به اهل بیتو امامانو پرهیز کولو حرامو نه حرام خورۍ نه. یوه حدیث کې مولا یایي یا څه تاسو ته پکار دا دی څه حرامو نه خو غوڅ ځان وساتئ بلکې هغې مړۍ نه ځان وساتئ چې هغه شبهناکه وي مشکوکه مړۍ وي. مثلا زه یو حکایت اوس خدمت کې عرض کړم. شپږم امام یو غلام و هغه مصادف نومیدلو. دا مصادف غلام یو ورې مولا واستولو 1000 درهم یې ویر کړل چې ته لاړ شه مصر ته بزنس کاروبار وکړه سامان یوسه مدینې نه مصر کې به خرڅ کړي. هغه څه کله مصر دروازې ته ورسېدل دغه تاجران نه هغه طرفه خل راووتل نور تاجران هغوی پوښتنه ورنه وکړه څه حالو دي سچویشن دی ورته ویل چې دا کوم شیونه تاسو ته د سره دي اجناس دا خو نشته ناپید شوي دي او تاسو خو به ښه ریټ کې خرڅ کوئ تاسو ته دا خوشخبري دی یو قسم ته. دوی خوشحال شو خپل منځو کې تاړه باسه وکړه څه راشو موږ داسې چل وکړو دا شی به ښه قیمت کې مهنګه خرڅ کړو. هغوی لاړل هغه شی مطلب روپۍ باندې روپۍ وګټله ښې پیسې ورکې وګټلې. کله واپس راغلل مدینې ته نه د هغه مصادف ته د مولا غلام و دیا راغللو مولا ته مولا ته ټول سفر صورتحال بیان کړلو. مولا حضور کې 2 تیلی جولۍ کېږدولې یو 1000 درهم والا بله مولا د دوی دا چې دي هغه د دوی مولا جون دا د تا والا 1000 درهم ورسره کړي دي و دا یې دي ګاټه دی څه مو راوړي دی دي بریتونه ته وویل پښتو خبره څه ما ته مولا څه شبسی راکړي. امام غضبناک شولو خپلې 1000 درهم یې واخیستلې مولا د ورته دا 1000 درهم وړه دا زه نه خلم دا جایز نه دي دا تو جایزه ګاټه نه دی راوړي. امام جمله داسې کوي یا مصادف مجادلة السیوف اهون من طلب الحلال. ای مصادف د یاد وساته تورو سره جهاد کول اسانه دی رزق حلال ګټل ګرانه دی. انسان میدان کې تورو سره جنگ و جهاد وکي وجنګیږي هغه ډېر اسان کار دی خو داسې ته رزق حلال وګټې پیسه د حلال وي دا ډېره ګرانه مسئله دی. نو که څه دي کې انسان پکار ډېر زیات کوشش وکړي څه حرام خورۍ نه ځان وساتي. حرام خورۍ که ته زه یوه جمله کوم اکثر څه ایمو نظام عجیب نظام دی که ته وکسې صدر نه ونیسه ایمو 1 ګریډ کلرکه پورې حرام خورۍ کې ډوب دي
سرکاري نظام د حرام خورۍ نه جوړ، پرایویټ نظام کې د حرام خورۍ زیاته کنه. خلک یې پروا نه کوي د دغه شي، خلک سره مطلب تشخیص و تمیز ورکوي نه سوای دا جایز دی نه جایز دی، حلال دی حلال حرام دی. ایدي که ته وکسي منفي اثرات یې ډېر زیات دي. انشاءالله دې اثارو باندې موږ گفتگو کوو، خو دې باندې بقاعده پوره یوه سلسله یوه اشرا کېږي. موږ خپله دې ورې رمضان کې هم موضوع گفتگو انده اثار حرام خوري و حلال خوري و کنه څه باندې مفصل گفتگو کړی دی. اخري یوه نقطه ته اوس خدمت کې زه عرض کړم کسه یو ورې دغه حکایت اوس بار بار لیدلی هسې تکرار یې کړم. هارون الرشید خپلو کسانو سره ډېرو سره ناستو دسترخوان باندې گفتگو کېدو، هغه د بهلول ذکر وشو کنه. هارون ته یې څه بهلول دی بس لیونی دی دلته رڅي دا دی یادي بس یکدم یې په زړه شو نه خپل یو ظرف لوښي کې مړی ورته واچوله، هغه غلام ته یې ویل که څه دا ورته ورسوه چې ته بهلول وي بیا یې بهر. نو هغه نوکار یې راغللو ویل یې دو چې وی خرابې کې بهلول ناست دی، هغه مړی ورته کېږدوله ورته یې دا چې دی چې دا بختوار خوش قسمت هارون الرشید بادشاه یاد کړلی، دا یې درته سپیشل مړی رستولی دی. هلته وریا یو دوه سپي مردار باندې چې باندې غوښې باندې لګیا خوراک یې کولو، دا د ورته یې چې دا یو څه هغه سپی ورته یې کېږدوه. هغه نه وړله خو خیر دې ته زور نیولی چې دا یو څه بهرحال غلام د ورته یې چې بهلول ډېر غټ جرأت و جسارت نه وکړو، توهین نه وکړلو، بادشاه تا ته راوړه ته بادشاه مړی توهین کوې او ته سپی ورته کېږدې. بهلول د ورته یې چې ورو غږېږه خبرې ورو کوه که سپي واوري سپي بیا ونه خوري نو سپي ونه خوري. مقصد دا څه دا د حرام خورۍ باطن دی که نه، څه دوره کثیف و پلید و نجس شی دی که نه، څه که سپي باطن نه خبر شي هغه حالانکې نجس العین دی هغه به نفرت نه وکړي. خدای دې موږ ټول ته نه وساتي.